وای چیرې چې دینو بچي زما قدر نه کوي مال زما حق نه راکوي خو که تپوس کې وکړي چې د دې بچیم په تا باندې ډېر زیات حق و د دې بچي تا څومره حق ادا کړی دی نو کیسه روانه ده. پلار د زوی حق نه مني او د زوی نه حق غواړي مصیبت دا جوړ شوی دی نه د پلار هم ډېر زیات حقوق دي د مور هم ډېر زیات حقوق دي خو د اولاد هم حق شته دی د اولاد هم حق شته دی. د اولاد حق دا دی چې په دی له تربیت صحیح وکړه تعلیم ولا ورکړه تعلیم د قرآن او سنت. هر څوک وایي چې دینو زوی به سکول کې داخل کړی یاره په دې زوی مې چې دینو لسم کو او چې دینو یاره د لور باندې لسم کوم ځکه خدای باره نه تپوس کوي چې په زوی دې لسم کړی او په لور دې لسم نه وکړی قسم په الله که د دې نه تپوس وکړي چې اے بی سی ډي دې ورته ښودلي او که نه وښودلي تپوس به د دې کېږي چې قرآن او سنت دې ورته ښودلي او که نه وښودلي دې لور ته دې ښودلی قرآن که نه وښودلی زوی ته د قرآن او سنت ښودلي دي که نه دي ښودلي. زمونږ او ستاسو لوی مصیبت دا دی چې مونږ او تاسو هغه د عیسایانو نظریه راواغستله د عیسایانو نظریه وه عیسایانو وی یو چې دینو رجال الدین دي بل رجال الدنیا دي بعضی به دینداری بعضی به دنیاداری. عیسایانو نظریه نن په مسلمان کیم چلیږي مسلمان دین جدا کړی دی چې بس په جماعت کې ناسی طالب دی مولا دی دا دیندار دی او مونږ دا نور دنیادار یو نه. مسلمان کې دا تقسیم نه و مسلمان هر مسلمان رجال الدین دی دا رجال الدین دی دی به د دین کار کوي دنیا هم ځان له کوشش کوي خو لیکن هر یو چې د مستقل دی دیندار وي دا تقسیم پکې نشته چې دین به خاص کی په مولا طالب پورې په مدرسې پورې په جماعت پورې او خپل به بار د خوخه کار سکی بس خپل کار دی بس که دنیا دکان کی پارا طریقہ دے پیسې ګټي که پټي کی پارا طریقہ دے ځان لا مدن کوي حلال حرام بني بس مونږ رجال الدنیا یو نه ته د دنیا والا نه څنګه چې مولا طالب لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې دا رنګ تا ویلې دا رنګ تا ویلې دا دا به نه وای چې مونږه رجال الدین دی ځکه کړل مونږ رجال الدنیا شو چې مسدا دا طالب مولا کسان سره په دنیا کې شاملو یعنی مونږ هم دین ته راځو او د سره یو کیږو نو مونږ ته په ځای کې خپګ دي چې داسې خو ناروا دی رکاوټ راته جوړوي نو ولې چې مولا ورته ناروا وایي نو دا مولا ناروا کوي که الله او رسول ناروا کړی دی دا مولا نه دی راناروا کړی خو د الله او د رسول حکم درته وایي که نه چې دا ناروا دی نو که ته د دې نه بهر ته رجال الدنیا چې بس صرف دنیا والا کې د عیسایانو غونته کوي خو بیا ټیک ده او که نه مسلمان نو مسلمان هر یو رجال الدین دی خو مسلمان کې دا تقسیم نشته دی مسلمان هر یو رجال الدین دی دین د دو مستقل اصل مقصد د زندگی دین د الله رب العزت دی قرآن او سنت خپل بچی ته ښودل خپل بیبي ته ښودل خپل معاشره کې دا عام کول او دنیا چې دی دا د مولا هم ضرورت دی او د عامي ضرورت دی د هر یو ضرورت شته دی ځان له خپل لوس مطابق کوشش کوي خو دا دین د ټولو دی دا نه د مولا دی نه د طالب دی صرف نه جماعت کې دی او صرف مدرسه کې نه دای د خودنې ځایونه دي او عملی کول چې دی هغه په دکان کې په معاشره کې په پټي کې په کارخانه کې په هر ځای د عملی کولو د دین ځای دی حرام حلال به پکې ګورو نو د اولاد نه خبره مې دا کوله چې د اولاد نه به تښتي نو د اولاد صرف دا حق پلار مور مني چې بس چې دی نو ډګریان یې پې وکړه او تعلیم پې وکړه اے بی سی ډي ورته وښایه اوس قرآن او سنتو نو بیا دغه چې صرف اے بی سی ډي ورته وښایي نو سبا له په لوی عهده باندې شي نو بیا د مسلمان چې دی سرټ وخي او د مسلمانۍ بیخکوني کوي نو داسې د انګریز بچی خو نه راغلی خو دغه د مسلمان بچی دی خو تربیت یې ولا د قرآن او سنت نه دی کړی کنه که دا تربیت یې ولا د قرآن او سنت مطابق کړی وی دغه د مسلمان بچی په لوی عهده به تللی او د قرآن او سنت مطابق به زندگی تیروله د قرآن او سنت احکامات به جاری کول چې ما او تا دا بچی د قرآن او سنت تربیت ولو کو نو ځان له به دنیا هم ګټي او ورسره به چې نو دین به په خلکو باندې جاری کوي د قرآن او سنت مطابق به زندگی تیروي بل ته به هم وایي چې دا د قرآن او سنت نه ناروا ده مثلا پولیس والا زموږ روډ دی پولیس والا که دې پولیس والا ای سی چو صاحب ته او دې ډي ایس پي صاحب ته قرآن او سنت ښودلی شوی وي قرآن ورته ښودلی شوی وي نو د به په تاڼه کې ټولو ته نه وي چې مونځ به کوئ د مونځ ټایم چې راځي هېڅ نه منم مونځ منم هېڅ نه منم دا حکم به نه جاری کولی صرف دا نه چې راشي والمرتشي په النار په ګټو باندې ولیکو بس چې نو خبره ختمه نه دا به عملي کولی چې رشوت بناړئ دا حرام دی دا نه چې بره نه ویلی شي نه دا الله حرام کړي الله او رسول دا ناروا کړي دي دا رنګې چې دی په لوی عهده وزیر اعظم صاحب ته قرآن ښودلی شوی وی
قرآن زده کړی په ماشوموالو کې نن چې وزیر اعظم وي هغه به زندګي د قرآن او سنت هغه صورت کوثر نه ورځي چاله صورت اخلاص نه ورځي او دا زمونږ استاد بچی دی ولې چې توجه ول هغه رجال الدنیا هم کړی دي رجال الدین هم نه دي کړی دا د دین تقسیم په مسلمان کې دا چاره واستې دی مسلمان هر یو دیندار دی خو چې قرآن او سنت زده کړی نو د دې د وجه نه د بچی حق دی هر بندله چې جمعات کې خپل استاد د کېنی او ورته وایي چې الفاظ د قرآن هم ورته زده کا ورته معنی د قرآن مجید هم زده کا چې قرآن مجید مقصد څه دی مسلمان قرآن لرازي نه او که چرته لا استاد جی چې دنه جمعات کې 50 روپۍ غوښتل چې میاشتې 50 روپۍ را وته بس بکونم په پیسو باندې شو ګوره استادان اوس 50 روپۍ علی په جمعات کې د ماشوم نه وای چې سکول ته چې 100 روپۍ ورکې نو حالت بیا 15000 روپۍ میاشتم تیار دي صرف اے بی سی ډی ورته خي او سو ورته خي چرته د باتروم د تللو دعا ورته خي دراوتلو دعا ورته خي او دلته ورته ټول قرآن او سنت خو د لګيږي 50 روپۍ ورکول ته یو کس تیار نه دی په جمعات کې و استادان پیسې علی په جمعات کې استادان خو خاوري خوري نو استادان خو خاوري خو او 50 روپۍ باندې ستا کور رانیږي الته 15000 او 10000 ورکې एडमिशन پیسې 100 او 15000 ورکې پای څه مسله نشته اس घर को आग लग गई घर के चराग से दिन مونږ او تاسو خوار کړي رونو د امریکای نه سکیله ده زمونږ او تاسو لا ذهن سازي نه د شوی د اولاد حق نه پیژندل د دې د وجه نه د خپل اولاد صحیح تربیت وکړي دینم په وکړي دنیا په وکړي دواړه تقسیم پکې مکه وي چې نه دا دنیا د پاره دی او د دین د پاره نه دی نه دین او دنیا دا بچی دی نو صرف د دنیا کو به نه رهبانیت بم په نه کو چې دی به دنیا سره نه دنیا دین کې او دین دواړه کوي مسلمان کې دا تقسیم نشته چې دنیا به او د دین بنی نه مسلمان دیندار دی اصل مقصد د قرآن او سنت د کول دي او هغه عملي کول دي نو د اولاد حق په جندل غواړي د اولاد نه به د قیامت پر ورځ